حضرت خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ایمان وروړلو نه مخکې ډېر عشق او محبت تعلق و سره نبی علیہ السلام له ډېر تراته او د حد نه سیوا تعلق او مینه و ورسره دی وی چې کور کې مناستم ایمان نه دی وروړی مسلمان نه دی خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د پیغمبر علیہ السلام روخانه مخ او روحانی چهره مبارکه دا به مې لیدلې نه و نو ټایم او وخت به راباندې نه تېرېده دی وی یو ورځ مې یو شپه و خوب مې ولیده د شپې خوب وینم چې یو غټه کنده ده په هغې کې اور بلیږي خطرناک اور دی پکې دومره غټه کنده وه چې څه حد معلوم نه وی پلار راله دیکه راکړه او هغې ته یې وروغورځولم په خوب خو وی چې څنګه هغې ته ورپرېوتم په دې کې زما هغه ملګري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د شان یې راټینګ کړم او په غېږ کې ونیولم او د اور نه یې بچ کړم رادې خوا یې کړم دی وایي چې سهار شو شپه را باندې نه تېرېدله خوبه راویښ شومه سهار فوري طور راویښ شومه کله دار ارقم ته ځم کله خانه کعبې ته ځم چې نبی علیہ السلام به کوم ځای ووینم په دې کې وي څه ګورم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخې له راغی ابوبکر له مې ورمنډه کړه چې هلکه یو ناشنا خوب مې لیدلی دی هغه راته وایي چې څه خوب دې لیدلی دی مې چې خوب وینم ډېر خطرناک اور دی چې حد معلوم نه دی ډېر غټ اور دی او ډېره غټه کنده ده پلار راله دیکه راکوله ورغورځوله مې ورته خو هغه ملګري محمد رسول الله راټینګ کړم او بچ شوم ته اوس راته هغه ملګری وښیه په دې وخت کې کوم ځای زه ورسره ملاویږم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې مونږ دې خوا وکتل جناب محمد رسول الله را روانو صلی الله علیه وسلم مسفله ورته وی دا اوس چې ورته کبوتر چوک وی دغه مسفلې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وی اکثر په دغه لاره راته ځکه چې په دغه لاره د ابوبکر کورو ابوبکر سره به ملو شو رابغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد رضی الله تعالی عنہ ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وی خالد هغه دی را روان دی محمد رسول الله را روان دی خالد وی په الله قسم بیګا چې مې په خوب کې کومه معشوقه لیدلې وه دا خو مکه دی اکه د څوارلسمې سپومۍ اکه شان پړکېږي کومه چې مې په خوب کې لیدلې وه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډېره مینه او ډېر محبت وخه ډیر زیات عشق او ډیر محبت شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه یو کس راغی ورته وی ماته څه وظیفه وښیه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې ووینم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته په خوب کې زیارت وشي هغه ورته وی درود شریف ډیر وایه یاره جی وي زه خو درود شریف وایم وی سونه وی وی رسل پیری سار وی موصل پیری ماخام میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وت فرمائی ہے خالد ابن سعید چې مسلمان نو ایمان نو وروړي په حالت د کفر کې
روزانه به 1,00,000 پیری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یادو. 1,00,000 پیری به د نبی علیه السلام نوم اغسته. ځکه خو په خوب کې نبی علیه السلام ولیده او ته یې بله 200 پیری او 2000 پیری ووې او په دې تمه چې زه به نبی علیه السلام په خوب کې ووینم. درود شریف کثرت سره وایې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احسانات او انعامات مخې ته کول او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عشق او محبت کې درود شریف کثرت سره ویل پکار دي. بهرحال خالد وی آغا نورانی چهره می اولید جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورمنډ کړ چې جی دا خالد دی او د خوب لیدلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي مبارک شي، تا ته د خپل ایمان مبارک شي، شابه کلمه د لا اله الا الله وایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه ویله وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خالد مسلمان شي. خلکو ته پته ولګېده، خلکو ولا پلار ته ووې سعید خبر کو چې خبر خو نه زوی خو د دین پرېښوده، لات او عزا او منات پرېښودل، نوی دین اختیار که د محمد رسول الله تابعداري یې شروع کړې ده. سعید ډیر غصه شو، کور ته راغی، زوی پسې سوال جواب کوي. د مازدیګر او د ماښام ترمنځ ټایم دی. زوی یې راوغوښته چې زوی یې کور ته راغی، پلار یې ډېر غوسه دی، کوړه ورسره لاس کې ده. میندې په بچو ډېره مهربانه وي، د بچو ډېر خیال ساتي. چې څنګه خالد کور ته راننوته، مور ورته ولاړه ده په دروازه کې، ورته وایي خالده پلار دې ډېر غوسه دی، ډېر کارېدلی دی، وجني دی، پریدي دی نه. یو مهرباني وکړه چې پلار ته مخامخ شي نو د محمد رسول الله نه انکار وکړه، د دې دین نه ووړه، د دې کلمې نه او د دې قرآن نه ووړه. دی چې پلار ته مخامخ شو، پلار ورته وایي تا دین پرېښی دی؟ وی آو ما لات او منات او عزا پرېښي دي، د لا اله الا الله او د وحده لا شریک ذات اقرار مې کړی دی او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت منم. او پلار ته وایي تم چې کم دی د نجات دی لارې ته راشه، تا ته هم الله نجات درکړي، تم ایمان راوړه په محمد رسول الله باندې، د الله وحدانیت ومنه. پلار ولا مخې سره ګزار را بغي په کوړه باندې، یوه کوړه، دویمه کوړه، درېیمه کوړه، وینې پرې راماتې شوې، په مخ ولګېدې، وینې پرې راماتې شوې. مور پې د پاسه راله را پرېوته، بس مې وخه زه به یې پوی کم هلک دی وړوکي دی، زه به یې پوی کم سم به شي. پلار ورته وی دی به پوی کړي، په ده بچی ډوډۍ بنده کړي. خالد د کوره بهر ووته، ماسخوتن ناوخته کور ته راغی، مور ورته نصیحتونه کوي، بچې پرېږده محمد رسول الله، بچې ډېر تکلیفونه دي، ګورې پلار به دې ووجني، پرونو باندې به دې وټاکئ. خالد ورته وایي مورې دې ټولو خبرو ته مې غاړه یخې وه، ما ته پته وه چې همداسې به کېږي، لہذا ما دې ټولو خبرو ته غاړه یخې ده، زه تیار یم دې هر څه ته. په دې خبرې پلار راویښ شو. پلار یې چې خبر شو چې دی خو سمیږي نه، د کور نه یې وشړه، د کور یې وشړه، ویزه زما د کوره. او چې کله د کور نه ته، نو پلار ظالم ورته وایي ته خو د کوره ځې، د جیداد نه او د هر څه نه مې خلاص کړې، زما بچی نه خو دا په بدن چې د کومې جامې چولي دا هم ګورې زما دي، دا جامې مه وباسه،
دا خو دله ما جوړې کړي حتی چې خالد رضی الله تعالی عنہ ورته جامې مباسلې ور ویشتې وه مور ولې یو کپړه او څادر ورکړه غیر ځان نه تاو کړ لاړ ووت ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړ یو څو ورځې پس لکه خالد نه ښکاري خلکو ورته واقعه بیان کړه خو پلار د کوره شړلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کوي یا الله هغه ته قناعت ورکړي صبر ورته ورکړي په دې حالاتو باندې بیا چې کله نبی علیہ السلام هجرت کوي مدینه منورې ته د ډېرو حالاتو ډېر سختو نه او د ډېرو مشکلاتو نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لذي لہذا زما عزتمندو دا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د عشق او محبت نه ډک واقعات په سونو نه په زرګونو نه په لکونو دي الله جل جلاله زمونږه د دې صحابه کرامو زمونږ د دین ستوري دي او د دین ستنې دي الله جل شانه زمونږه د دې اتباع نصیب کی او الله جل شانه دې مونږ په دې پس روان کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.